د ملکنډ ډویژن د اتو ضلعو ټیکهدارانو خیبر پښتونخوا اسوسییشن نو منتخب کابینې منلو نه انکار کړی دی او ویلي دي چې یو سړي په خپل کور کې د خپل مرزي خلک راغونډ کړي تنظیم جوړ کړی دی. چکدرا پریس کلب کې خبري غونډې ته د وینا په وخت د ضلع ملکنډ باسط خان، ناصر شاه، بنیر دوست محمد خان، سید غفور، نصر الله خان، عطا الله خان، عمر خان په وړاندې د ټیکهدارانو ملکنډ ډویژن پخوانی صدر او کوزدر وسنی صدر انجنیر اکرام الله خان ویناوه چې په بنو هاوس پیښور کې شوی سلیکشن کې د ملکنډ ډویژن او پاټا زم شوی ضلعو نمائندګي نشته. په یوه ورځ د الیکشن او سبا حلف برداري په خپله دغه ټول عمل شکي کړی دی. د اکرام الله خان او باسط خان ویناوه کانٹریکٹر ایسوسیشن کے بیکین الیکشن کا اشتہار اخبار میں دیا ہوا تھا کہ صوبائی الیکشن نے 29 اپریل کو اشتہار دیا تھا کہ 6 مئی کو کاغذاتی نامزدگی یعنی کاغذات نامزدگی جمع کرانا ہے اور 9 مئی کو الیکشن اور برداری بھی ہوگی. سب سے پہلے ہمارا یہ اعتراض ہے کہ اتنے شارٹ ٹائم میں صوبہ کا الیکشن کرانا ناممکن ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ الیکشن میں کتنا ٹائم لگتا ہے. یہ تو صوبے کا الیکشن ہے، اس میں ڈسٹرکٹ ولیج کونسل کا الیکشن بھی نہیں ہو سکتا. سید اشفاق علی شاہ صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں اس پریس کے ذریعے کہ اس الیکشن کو ضلعوں میں کرا کے پھر جو ہے نا صوبے میں الیکشن شفاف الیکشن کروا کے نگران کمیٹی تشکیل دے کر جو اضلاع ہے 14 اور اس کو شامل کر کے صحیح الیکشن کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں. مونږه په صوبه کې چې کوم د کنټریکټر اسوسییشن کم غیر جمهوری، غیر منصفانه او غیر اخلاقی الیکشن شوی دی بغیر څه د نوټس نه، بغیر څه د وینا نه، بغیر څه د ملګرو د کېناستو نه د دې مونږه پرزور مذمت کوو. او دا کوم یونین چې دی دا د 10 کالونو مخکې هم دلته په دې صوبه کې وو او د هغو کارکردګي هېڅ هم نه ده. نو مونږ دا فیصله کړې ده چې زموږ د زمزله او زموږ د ملکنډ ډویژن د هغو شخصیت او د هغو کم دغه چې دی د هغو اصل جداګانه دي. مونږ مرج ایریا زموږ سره چې کوم دی مونږ یو زمونږ ډیمانډ زمونږ هر څه د هغو نه بیل دي. نو که دو زمونږ خبرې نه مني، که زمونږ مطالبې نه مني، نو موږ خپل تنظیم پیرل تنظیم به جوړو. ځکه دا تنظیم موږ د سره منو نه او په صوبه کې به زموږ تنظیم وي او که دا خبر نه مني موږ د مرکز په سطح باندې بیا خپل تنظیم جوړو. نو مونږ د بونیر د ګورنمنت کنټریکټر اسوسییشن د طرف نه اکرام الله خان ته انجینر صاحب ته دا خبره وضاحت سره کومه چې ان شاء الله تعالی مونږ به تاسو سره ولاړ یو او مونږ ان شاء الله نورې ضلعې هم زموږ سره دا کومې چې ملکنډ ډویژن کې 9 ضلعې دي، په دې 9 کې دا ټیک دی چې دا یو ضلع که فرض کړه د دوی سره دغه کوي نو مسله نشته. خو مونږ سره چې کوم بې انصافي شوې ده مونږ بالکل د دې پرزور مذمت کوو او مونږ ان شاء الله تعالی چې تر کومې پورې دیو خپل فیصله واپس نه یاغستي تر هغه پورې به زموږ دا دغه زموږ جاری ان شاء الله تعالی. ټیکهدارانو د مرکزی صدر سید اشفاق علی شاه نه د نوټس اخیستو غوښتنه کړې ده. محمد اسرار، خیبر نیوز، چکدرا، کوزدر.